वकज़ालिक नजज़ी मन असरफ़ बिआयातिना वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल किब्रियाउ रिदाई वल अज़मतु इज़ारी फमन नाज़अनी वाहिदुम मिनहुमा अदखलतुहुन्नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। रअयतुद्दहर मुख्तलिफ़न यदूरु फला हुज़्नुन यदूमु वला सुरूरु वक़द बनतिल मुलूकु लहा क़ुसूरन फलम यबक़ल मुलूकु वलल क़ुसूरु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़्ज़ाम और ज़मात इस्लाम क़दरमन और इज़्ज़तमंद मुसलमानान वरुणो स्तासु दरवान दे क़ुरान अज़ीम शान लगुन ईसा और ताजदार मदीना फ़ख्रुर रसूल इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पाक मलगलरुना यो हदीस पाक मा तिलावत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लग वक्त मुख्तसर अल्फाज के मा गुंदी गुनाहगार ता सही वेना तास्ता सही औरेदो ब्या मुंटोलो ता सही अमल को तौफीक दिरा नसीब की। इज़्ज़तमंदो 13 जुमा माद हसद बारा किसो खबर स्ता सुड़ान दे अर्ज़ करी वी कि पर रूहानी बीमारों की हसद यो नाकार बीमारी दा और दादे मुसलमान दो यो मोमिन ने कायदा से ख़त्मई लकसंग के उच खशाक था ऊर वर्त के अगौर अगा खशाक उस वद यो इरे की दग शांति हसद के बंदत लगी नो पदे सरद मोमिन दग नेकाय दग का शांति ख़त्मीगी बनियतिया व तखलक वही बनियतिया व तो वही हसद व तो वही और दासिदा नेकाय इंसान दास नेको नाद ईमान न पाकई ख़त्मइए कि पे शक्ल बताता मुसलमान कारी खुद हसद द वजह न दाग टूल नेकाय ख़त्म शवी दास वसरा उन खरी लकसंग च उस पने तजंग लगी ला यज़ालु बिही हत्ता यअकुलहु
نی پرېږدي څو پورې چې خوړلي ني. دغه شانتې دا بنیتیا او دا حسد دومره ناکاره شی دی چې په زړه کې د چاته نیت خراب شو نو پکار دا ده چې ته د خپل ځان اصلاح وکړې او ځان ته ووایې چې اولې دا بنیتیا کې تا نه څه خوړلي دي، تا نه څه غوښتي دي، تا ته څه ضرر در رسولی دی، تا ته څه نقصان در کړی دی چې ستا هغه سره داسې دغه را پیدا شو. ځان ته نصیحت کول پکار دي. انو عزتمندو د حسد متعلق څو خبرې مې ستاسو وړاندې عرض کړې وې. نن آیت کریمه چې ما کوم تلاوت کو یا داسې آیتونه قرآن عظیم الشان کې ډېر راغلي دي چې په هغې کې د تکبر او د کبر باره کې تذکره ده. دا تکبر او لویي چې دا کبر ورته خلک وایي، تکبر ورته وایي، لویي ورته وایي، دا هم په دې مرضونو روحاني مرضونو کې داسې یو مرض دی چې دا هم مهلک مرض دی. دا هم د ایمان دپاره لوی خطرناک دی، د نیکو عملونو لپاره دا هم یو خطرناک زهر دی. شیطان ظالم چې په لعنت شوی دی نو تکبر د لاسه شوی دی. الله رب العزت 6 لکه کاله د عبادت کړی د الله ذوالجلال. 6 لکه کلونه عزازیل په طاقت تیر کړل. انخت لکه هر آخر د کبر په چکړو. 6 لکه کاله عبادت کړی دی. خو چې کله الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا کړ او الله ذوالجلال ورته وفرمایل چې د آدم ته فرشتو ته وفرمایل د آدم ته سجده وکړئ. نو شیطان هم د فرشتو په دې سب کې او په دې ټولګي کې شیطان هم و. فرشتو سجده وکړه او شیطان ونه کړه. نو د یو نیک کار په کولو باندې یا د حکم د نه منلو باندې سړی کفر ته نه رسیږي، ګناهګار شي. یو سړی مونځ نه کي، فرض مونځ دی الله حکم کړی دی تا ونه کو، نو چې ناراستای د وجې نه وي او سستیا در کې راله تا وی وار که کوم واغه دغه واسې بس ښه پوهې په دې عقیده او ایمان دی دا دی چې دا د الله د طرف نه په ما فرض دی خو کابو مې ونه شو نو بس شیطان خطا کړم، نو دې سره سړی ګناهګاریږي او کافر کېږي نه. او که یو سړی دا وایي چې زه سړی دې ته څه ضرورت دی، ادا پکې چا ویلي زه منم نه، نعوذ بالله داسې خبرې وکړي. نو یو نه کولی نو په نه کولو بنده ګناهګار شي، یو نه منلی نو په نه منلو سره سړی کفر ته رسیږي. شیطان نه کول نه منلې وکړل. الله وایي فرشتو سجده وکړه او شیطان ونه کړه. ولې ونه کړه؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. الله وایي انکار یې وکړ، نه منلې وکړل. دا یې نه وي چې نشم کولی، وی نه کوم. یو نشم کولی، یو وی نه کوم، د وی نه کوم. الله ورته ولې نه کوي؟ یو د الله د حکم نافرمانی وکړه، دا یو د کفر خبره شوه. دویم یې تکبر وکړه چې زه لوی یم او دا انسان چې دی د خاورې نه پیدا دی، زه د اور نه پیدا یم، زه لوی یم، دی وړوکی دی. نو ځان ته لوی پکې رالل، دا بل ګناه شو. بل ته سپک قتل پکې رالل، نو دا بل غټه ګناه شوه. بل د اجماع نه انکار وکړ، ټولو فرشتو په جمع باندې سجده وکړه او د انکار وکړ، ویې نه کړه، دا بل لوی جرم شو. نو یو انکار سره بلا ګناهونه په ده کې راغلل. ابا واستکبر وکان من الکافرین، ای وصار من الکافرین. د کافرو نه وګرځېد، په لعنت باندې شو. الله تعالی وایي دا بس ته ما لعنت باندې کړې. نو عزتمندو د تکبر په وجه باندې سجدې ونه کړه، نو لعنتي 6 لکه کلونه عبادت لاړ والو ته ختم شو. دکه شان چې یو سړی لوی پکې راله، تکبر پکې راغی، بل ته سپک کتل او ځان ته غاویره کېدل، ځان ته لوی ویل، ځان ته زیم ویل، دا مې والا خبره کول، د عزتمندو یو ناکاره مرض دی. الله دې موږ تاسو ته دې نه امان راکړي. او چې کله در کې دا راځي
نو بیا به دې دپاره ځان له علاج ګوري. داسې یو کار به ورپسې کوې چې په هغې کې ستا دې نفس ته داسې لږ زور میلاو شي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یو پیرې ته یو طرف ته فوج لېږلی و په یو ځای باندې حملې دپاره. نو هغه فوج چې په هغه ځای حمله وکړه او جهاد جګړه جنګ وشو، نو هغه جنګ وګټلی شه، مسلمانانو وګټه. فوج د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه جنګ وګټه او ډېر مال یې راړه، ډېر مال یې غنیمت یې راړه، فتح حاصله شوه. چې رالل مال غنیمت راورسید، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې هغې ته وکتل نو داسې ډېر خوشحاله شو، زړه کې داسې لوی غوندې راله، ویره دا خو غټ کار وشو. دې کې عمر فاروق رضی الله عنه اډر وکړ چې څومره صحابه دي راجمع یې کړل، څومره د حکومت لوی لوی خلک دی او لوی لوی ممبران دي، گورنر دی او گورنران دي، ممبران دي، لوی لوی خلک دی د کابینې، هغه ټول یې راغونډ کړل. راغونډ یې کړل، هغه یې ویل څه مسله ده؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وی تاسو ته زه یو خبره کوم، تاسو ما یو خبرې له راغونډ کړي یئ. وی ښه وایه څه له دې راغونډ کړي وو؟ عمر صاحب ورته تقریر شروع کړ. نو په تقریر کې وایي زه هغه عمر یم، ځان ته وایي عمره ته هغه عمر یې چې ستا مور به اوچه غوښه چکوله او جوله به هغه اوبه به یې څښلې، هغه لاړې به یې تېرولې. عمره ته هغه عمر یې چې ستا مور به اوچه غوښه به یې چکوله په خوله کې او د هغې هغه اوبه به یې تېرولې او په هغې به یې وخت تېرو. عمره ته هغه عمر یې. دا خبرې څو ځله وکړه داسې او دې خلکو واورېده، لوی لوی خلکو. نو دا خبره ځان ته کول نه، دا خبره که دې بل ته م وکړه چې ته پلان یې هغه پلان یې چې ستا مور به وچې غوښې چکولې او هغه به یې څښلې، هغه به یې خوړلې، د هغې هغه اوبه به یې تېرولې، په هغې به یې وخت پاس کو. نو که بل ته دې وکړه نو هغه بل به بیا سره جنګ هم وکړي او بیا سره چې ته ما ته دومره سپک ته وکتل، تا ما ته دومره بده خبره وکړه او تا داسې زمونږ خلک چې معمولي څه خبره شوي ته هغه نه یې، تاسو داسې نه وایي، داسې قسم پیغورونه ورکوي. نو حضرت عمر صاحب ځان ته د خپل نفس ته پیغور ورکوي. عمره ته هغه عمر یې چې مور به دې اوچې غوښې به دې په خوله کې به یې جولې او د هغې هغه اوبه به یې تېرولې، هغه به یې تېرولې، په هغې به یې وخت پاس کړو. ته هغه عمر یې. او بس بیان یې بس کړ. چې بس یې کړ دی ټول ورته راجمع شو، وایي جي موږ چې د کومې خبرې له راغوښتو هغه خو دې ونه کړه، تا موږ څه له راغوښتي، ته موږ ته څه ویل غواړې، څه حکم راکړې، ته خو امیر المؤمنین یې او موږ خو ستا ماتخ یو، نو موږ ته څه ویل غواړې؟ حضرت عمر ورته ویل دا چې مې ته څه وي دغه مې ته ویل غوښتل. وی څه مطلب؟ موږ په دې پوه نه شو. وی دا مې ته ویل غوښتل چې د خپل نفس ته مې لږ زور ورکو، دې مې لږ ښکته کو، په ده باندې مې لږ خپه کېښوده، ده کې لږ لویي راغلې وه، ده کې بړایي راغلې وه، ما ته هغه لوی هغه مې تېسته. هغه څنګه؟ وی نن دا مال غنیمت راغی، فوج واپس شو، جهاد وشو، جنګ مو وګټو، یو ښکلی یو ډېر لوی علاقه مو فتح کړه. نو وی زما په دې نفس راته پړه کې وی چې عمره ډېر لوی کار ستا په حکومت کې وشو. نو یې ما چې ښه ته اوس ما په دې تېر باسې، ته ما په دې دوکه کې. نو یې په دې وجه باندې ما تاسو راجمع کړئ چې که خپل ځان ته زه ډېر ووام نو دا نفس مې بیا هم نه ملامته کېږي، ما ته نه ملامته کېږي، تاسو په مخ کې وام چې د ده دا سر ښکته شي، دی لږ ملامته شي. ما دې له غوښتي وایي. نو محترمو د تکبر نه صحابه دومره یېرېدل، د تکبر نه نبي علیه الصلاة والسلام دومره یېرېده. په یو موقع باندې نبي علیه الصلاة والسلام داسې حکم وکوي یو ګډوری یو چیلای حلاله شي، یو کس وي جي حلالولې په ما، بل وي جي سنبالول او ټک ټوکولې په ما، بل وي جي پخولې په ما. نو نبي علیه السلام یې خشاک راغونډولې په ما. نو هغوی ورته نه جي په تا ولې خشاک راغونډول؟ وی نه که نه په ما باندې خشاک راغونډول، زه هم دا غواړم چې زه تاسو ته دغسې ناست یم او تاسو کار کوئ، دې سره زما نفس کې لږ لویي راځي، تکبر راځي، زه به در سره په دې کې شریکېږم،
چې د جمعه ترې کې خدا او ګټې راړي نبی علیہ السلام به په خپله ګټې راړي چې د غزوه احزاب چې ورته وایي جنگ خندق چې ورته وایي پای کې چې صحابو خېټې سره ګټې تړلې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورسره 2 ګټې تړلې وي نو نبی علیه السلام زموږ دپاره نمونه ده الله وایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنه تاسو پر په نبی علیه السلام کې ښکلې نمونه ده نو نمونه موږ ته د ژوند ښولې ده چې په تا باندې تا له څه کول پکار دي ته به ځان ته ډېر عجز وایې ته به ځان ته فقیر وایې ته به ځان ته مسکین وایې ته به ځان ته د خدای محتاج وایې په هر څه کې موږ محتاج یو موږ هېڅ نه یو محترمه زه سړیه چې دا زه سړیه دې کړل نو وایې کار مې بایله چې زه سړیه دې مطلب دا چې ته سپک یې او زه اوچت یم د دې مطلب دا دی دا چې څوک چاته زه سړیه زه پلانیه زه ډینګلیه انو دا د لویۍ خبره ده د تکبر خبره ده او تکبر باندې الله ذوالجلال فرمایي الله رب العزت فرمایي الکبریاء ردائی والعظمت ازاری اللہ ذوالجلال فرمائے الکبریاء ردائی دا لوی زما صادر دے والعظمت ازاری او دا عظمت او دا بڑائی زما لاندنے صادر دے فمن نازعنی واحد منہما ادخلته النار او کما قال سوک چې ما سره پدې یو کم جګړه کوي کلوی کوي تکبر کوي ان کلوی وکړم او تکبر وکم ځان ته غاویر شو یا بل تسبقو قتل الله ذوالجلال فرمای دا زما جاموا دا لوی کول تکبر کول دا ما سره خای زه چاته محتاج نه ما تیارول ته تکبر لوی کې ته په کم شي کې داسې چې ته خود مختار ته ما ته محتاج نه موږ پس کې الله ته نیو محتاج چې چاته لوګه نه لګي نو هغه محتاج دی ډاکټرانو پسې ګرځوي ما ته لوګه نه لګي چې چاته لوګه لګي او خوراک نه ملاویږي نو دی محتاج دی کرکې چې وایي یا الله عجز مال روټای راکا نو دې په روټای کې الله ته محتاج دی نو کله روټای دې ورکړه نو په خوړلو کې چې وی خوړل په ازمیدلو کې محتاج دی یو نړای چې په بده مرای شو نو سترګې دې راوځي بیا په بد حالې په دک شروانې په درز باندې په دواړو جامو باندې شخون وي او خوري او نیغې تیرې او ښکته ځي سوچ ته نه دی کړی چې دا څومره لوی رحم الله ذوالجلال په ما کوي چې زه دلوم او په ښکته ځي او دا غلطه نه ځي بې ځایه نه ځي نیغ معدې ته ځي معدې ته لړه او هغې بیا ازمایي ته بېغمه یو معده لګیا ده که الله ذوالجلال نو موږ په ازمېدو کې الله ته محتاج یو او چې هضم شوه نو بیا بدن ته چې هغه کوم طاقت ورکوي وینه جوړوي صفرا جوړوي سودا جوړوي بلغم جوړوي په دې بدن کې چې د کومو کومو څیزونو ضرورت دی غوښه ډېروي مثال هډوکې کلکوي مضبوطوي هډوکې لویوي غوښه لویوي سترګه غټوي غوږ هر یو شی برابروي د دې خوراک نه الله تعالی دې هر یو شي ته خپل خپل طاقت ورکوي دا څوک کوي په دې کې ته په خپل وس کې کم یو کار ستا په وس کې دی چې تی کولی شي ټولو کې الله رب العزت ته محتاج دی چې دغه خوراک دې وکړه په لیباټرای باندې چک که په دې کې تا ته غوښه نه ښکاري په دې کې تا ته بلغم نه ښکاري په دې کې تا ته سودا نه ښکاري صفرا نه ښکاري په دې کې تا ته هېڅ نه ښکاري دغه وینه ده په دې دغه خوراک دې وکړو چې تا وکړه نو ستا هغې نه A پازیټیو جوړه شوه چې ما وکړم اکه خوراک هغې نه O پازیټیو جوړه شوه یا نیګټیو جوړه شوه A ده او B ده او دا څوک جوړوي خوراک یو دی ستا دپاره ستا وینه جوړېږي او زما دپاره زما وینه جوړېږي او ستا دپاره تېنه ستا هغه زنانې وکړي نو دکه خوراک چې نارینه وکړو نو د نارینه د بدن چې کوم ضرورت دی هغه ته برابر شو چې یو زنانه وکړو ماشوم ورسره دی نو هغې له یې پای جوړ کړل دا چا نو ته په کم شي کې ته خود مختار یې په کم شي کې ته الله ته نه محتاجه یاره موږ په خوراک کې محتاجه په ازمېدلو کې محتاجه په وتلو کې بیا محتاجه تا له تکبر د کوم ځانه ښایي الله رب العزت فرمایي ته لږ سوچ وکړه ځان ته فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب الله ذوالجلال فرمایي دا انسان خو لږ ځان ته دې وګوري که نه
دې دې ځان ته سوچ وکړي من عرف نفسه عرف ربه چا چې ځان وپېژنده نو د خپل رب مو پېژنده که ځان ته دې سوچ وکړو چې زه څه ما د کم ځای نه رالم څنګه دې ځای ته رالم کم پل روان یم زما انجام بسي زما تلل به چرته او زما آخري نتیجه بسي نو که ځان ته دې سوچ وکړو من عرف نفسه عرف ربه چا چې ځان وپېژنده نو خپل رب مو پېژندي خو ځان دې ونه پېژنده او لویو خلکو چې معمولي غوندې خلاف ورزي کړې ده نو الله ذوالجلال له ډېر لویه ډچکه ورکړې ده دومره لویه ډچکه به ورکړه خو ما ورته نه راکوي ما ورته نه راکوي لوی خلک چې معمولي غوندې داسې خبره وکړي چې هغه داسې د لویۍ وي د تکبر وي او په هغې کې داسې بوی د تکبر وي الله رب العزت وله دومره لوی یاد دهاني ورکړي دومره لوی یاداشت ورکړي دومره لوی وله الله رب العزت یو ډچکه ورکړي چې وایي آینده دپاره دې خیال ساته داسې ونه وایې او ما ورته هغه مقام ته نه ورسېد نو موږ ډېر څه وکړو خو الله رب العزت موږ ته څه دغه نه را رسوي موږ باید څه تکلیف نه را اچوي ځکه چې موږ هغه مقام ته نه یو رسېدلي نو الله ذوالجلال ته موږ په هر څه کې محتاج یو موږ دا خبره چې خوب راتلو کې محتاج یو ماسخوتن چې خوب چاله نه ورځي تپوس دې وکړه نو چې خوب چاله راغی بیا چې نه ځي نو تپوس دې وکړه چې چا نه خوب نه ځي نو د هغه نه تپوس وکړه چې چا ته اوبه چې چاړه ته نه کېږي نو په ډاکټرانو ګرځي او ته یې اوبو کمې دی ډراپونه وخېجو دا وکړه دا وکړه وایي نه مې کېږي ورته چې چا کېږي ورته میلاویږي نه تپوس دې وکړه او چې دې وڅکلي او بیا هضم شوې او د وتو انتظام یې نه کېږي پراسټیټ دی او مثال غوښه ده څه چل دی واړه بول نه کېږي بیا تپوس وکړه یاره یاره ته په څه کې داسې چې ته ضرورتمند نه یې الله رب العزت ته په څه کې محتاج نه یې الله ذوالجلال ته نو ما ورته څه لویي پکار ده موږ له تکبر څه پکار دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به وی کاش یا لیت لم تلدنی امي کاش چې مور زیږولې نه وې څه شی نه یم حالانکه د لوی مرتبې خاوندو هغه لوی شخصیتو چې نبي علیه الصلاۃ والسلام سره په غار ثور کې شپې ورځې تېرې کړي دي هغه لوی شخصیتو چې نبي علیه السلام په خپل ژوند باندې په خپله مسله باندې ودرولی دی هغه لوی شخصیتو چې هغه د هغه لور حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها د نبي علیه السلام په بیبیانو کې ټول نه اوچته بیبي وه محبوبه بیبي وه هغه لوی شخصیتو داسې تیلې به یې راواغسته تیلې وی به دې زما نه ښه دی دې جنت ته نه ځي خو جهنم ته خو نه ځي که نه الله تعالی ورسره حساب کتاب خو نه کوي که نه ما به ځان ته مخامخ کوي زه به الله رب العزت ته څه جواب ورکوم نو محترمو چا چې حقیقت ته خپل ځان پیژندلی دی او ځان یې پیژندلی چې زه څه شیم ځان ته غرور غاویره کېدل دا ډېر لوی نقصان دی شیطان چې دغه دیکه خوړلې ده دا یې په تکبر باندې خوړلې ده تکبر د بنده نیکه یې داسې ختموي لکه څنګه چې د حسد به نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل چې لا يدخل الجنة من في قلبه کبر جنت ته به نه داخلېږي هغه سړی چې د هغه په زړه کې تکبر وي څومره مثقال ذره د ذرې د وري د دانې برابر تکبر پکې وي دا سړی الله رب العزت جنت ته نه داخلوي ځکه چې ته د الله ذوالجلال جامه دې په ځان باندې واچوله لوی او تکبر الله وایي دا زما جامه ده او تا هغه په ځان باندې راواچوله نو تکبر یو ناکاره شی دی او موږ تاسو په نه څه خبره باندې غټې غټې خبرې کوو څه چل راکې نشته او لویې کوو څه کمال راکې نشته او لویې کوو لکه ما ورته کې هغه هارون رشید بادشاه یو پیرې ته ناست دی په خپل دربار کې او اوبه یې وغوښتې وی اوبه راکوي نو اوبه وله رالې کنډول کې داسې اوبه وله رالې یو کنډولی دی هغې کې وله اوبه رالې نو چې هغه څکلي نو دا بالول هغه وخت کې بالول ده ته به خلکو لیونی وي د ډېر هوښیار و ده به ډېر د حکمت نه ډکې خبرې کولې ده چې به کم کار کو هغې کې به ډېر لوی چل و ډېر لوی حکمت په اوبه کې نو هغه ناست دی او چې ده څنګه اوبه څکلي نو د هارون رشید بالول ورته وایي امیر المؤمنین دا اوبه مه څکه
وبس کې ذاته یو خبره کوم نو بیا به دا اوبه وڅکې. نو هغه ورته وایي ښه وایه خیر دی په کلاره به اوس کوم تا اول خبره وکړه. نو ورته وایي خبره مې دا ده چې که چېرې دا اوبه نه میلاوېدې او په دې باندې دغه یو کنډولې اوبه وې او په دې باندې بولي کېده او دا ټولو خلکو یو وی چې زما دي شي بل وی زما دي شي، نو تا د دې اوبو په حاصلولو باندې څومره رقم به ورکو، څومره دولت به دې ورکړو چې دا اوبه دې حاصلې کړې وې. او رشید بادشاه ورته وایي که چېرې دې اوبو باندې بولي وه او په دې باندې بولي کېدې نو ما به د خپله نیمه بادشاهي ورکړې وه خو دا یو کنډول اوبه به مې حاصلې کړې وې. که دا بولي دې ځای ته رسېده دومره حد ته رسېده چې زما نه پې یو سړی مخکې کېده نو اخري به ما دور اواز کو چې زما نیمه بادشاهي شوه او دا اوبه دې زما شي. ورته ویې ښه. او رشید بادشاه په بادشاهۍ کې نن سبا تقریبا 25 بادشاهۍ چلیږي، لوی سلطنت و. وی ښه جي نو بیا چې اوبه راوچتولې پرې ته نو هغه ورته ویې وار کړه یو خبره ته بله کوم. ورته ویې بله خبره پرېږده او بس کوم تږی ما. وی جي لږ وار وکړه او بس کې که نه دا یو خبره کوم نو بیا اسکا. وایه بل څه خبره کې. وی که دا اوبه درته میلاو شوې وې په اسانه میلاو شوې وې او دا ښکلې دې وې هضم شوې هم وې خو بیا وتې نه نو بیا به دې څه کول؟ بیا که تا نه چا مطالبه کړې وه چې ماله به دا راکړې ماله به دا راکړې هله به دا اوبه وباسم نو دا به څه کړي وو؟ ویره بیا خو که رانه دا ټوله بادشاهي غوښتې نو ما به ورکړې وه خو چې دا یې رانه ایستې وې. هغه ورته یې زه بس اوس اسکا. بهلول پوه دې نه کړم دې کې د څه مطلب و، دې خبرو کې د څه مطلب و. بهلول ورته وایي زار شم د هغه الله ذوالجلال نه د هغه رب نه قربان شم او زار شمه چې ستا دا بادشاهي د رضې ماله په څو کرته باندې راکوي په څو کرته باندې وبس کمه او رانې وباسي. ته خپلې بادشاهۍ ته به غاویری ستا دا بادشاهي خو یاره د رضې په څو کرته باندې الله ذوالجلال ماله راکوي. یو کنډول اوبو سره د بادشاهي لړه راله، نیمه دې په څکلو کې لړه او نیمه نه چې ټوله دې بیا ورپسې په وتلو کې لړه. ستا دا بادشاهي خو د یو کنډول اوبو ده. محترمو د خدای په نعمتونو کې چې انسان باندې کوم احسانات کړي دي خدای شته بادشاهۍ ته نه قربان شه. یو سړي ته ډاکټر ووایي چې ستا سپینه وینه کمه ده او دا ستا دا بدن وینه نه جوړوي نو دی وایي دا ټول پاکستان که زما شیوا دې کړي خو زما دا بدن دې سم شي چې وینه شروع کړي چې د دا بدن ټیک شي روغ شي سم شي مثال نو څومره به وي چې روغ نو څومره به وي یو 80 او یا کاله به وي که نه نو خو دغه د 15 کالو لپاره یا 40 کالو لپاره ټول پاکستان ورکوم خو چې زما دا بدن روغ شي 50 کالو دپاره که نه ځې خو به ځې پاتې کېدل خو نشته. نو محترمو د خدای نعمتونه او انسان عاجزي او د خدای لویي دومره حد کې روانه ده. د الله رب العزت ډېر لوی شان دی، لوی او تکبر الله سره ښایي. انسان ډېر عجز دی. الله رب العزت قرآن کې یو ځای کې فرمایي او خلکو تاسو الله ته انتم الفقراء تاسو فقیران یئ او الله ذوالجلال هو الغني. الله وایي زه غني ذات یم. غني چا ته وایي بې پروا ته. الله وایي زه بې پروا ذات یم، زه چا پروا ځکه نه کوم چې زما هېڅ چا ته هېڅ ضرورت نشته. او تاسو غنیان نه یې، تاسو فقیران یئ. فقیر چا ته وایي چې کله یو در کې ولاړي کله بل در کې ولاړي، کله جامې پکاري کله روډۍ پکاري کله پیزار پکاري کله بچی پکاري کله خوب پکاري کله ویښه پکاري کله صحت پکاري کله یخني نو د یخنۍ غم دی، ساړي ګرمي نو د ګرمۍ غم دی، کله څه ته محتاجه او کله څه ته محتاجه. دکې ته فقیر موږ فقیران نه یو، موږ څه یو؟ لږ تکبر او لوی چې به په لویو خلکو کې راله الله پاک به ورته په هغې ډېر سخت زورونه ورکوله. داسې مه کوه. شیخ عبدالله اندلسي رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی، ډېر لوی ولی تېر شوی دی. 1,00,000 حدیث ورته په یاده باندې یاد وو، 1,00,000 احادیث په یاده باندې ورته یاد وو. د قرآن لوی ښه کلک حافظ ټول قرآن ورته هم په یاد وو. په زرګونو باندې ورسره طالبانو شاګردانو مریدانو. شیخ شبلی رحمت الله علیه د شیخ مرید دی. شیخ شبلی رحمت الله علیه د شیخ عبدالله اندلسي رحمت الله علیه مرید دی. ډېر لوی بزرګ و.
یو پیرې ته په یو لار داسې روانو، خپل مریدان خپل شاګردان ورسره دي چې ویې کتل داسې یو لویه ماڼه یې ده او داسې په هغې باندې دا صلیب دا شکلونه راځوړ دي، د عیسایانو دا صلیبي شکلونه د جمع نشان غوندې چې دا پرې راځوړ دي. دا د کفر غوندې یو نشان دی، د بېدینۍ یو نشان دی. د هغې په لار تېرېده، مریدان ورسره دي، هغې ته هسې وکتل او بس نیغ روان دی، کش یې ونه کړ. پړه کې به یې څه راغلي چې څه به راغلي دا به وروستو پته لګي، خو په مخ کې لړ چې په مخ کې لړ لږ مخکې لړ دې مریدانو ته وایي زه اودس کوم. دی دې پله کېناستل، دی دغه ځای کې ایثار شو، پاتې شو. دی ته لړ لږ مخکې اخوا یو کوی دی، هغې ته لاړ، په کوی باندې اودس کولو لاړ، اودس کوي ورباندې. لویای ته وګوره ښه کوم ځای ته سړی رسوي، تکبر ته وګوره کوم ځای ته بنده رسوي. چې کوی خوا ته لاړ، په کوی باندې اوبه راوباسي، ځان له لوټه ډکوي چې اودس وکړم. چې کوی خوا ته لاړ، ویې کتل په هغې باندې زنانه دي او د هغې نه اوبه وړي. پخوا به وه داسې خلکو به د کویانو نه به د زنانه اوبه چلولې، د جوماتونو د کویانو نه به اوبه چلېدې. بعضې محله کې به چېرته کور کې داسې کویه وي چې اوبه به وي پکې، یخې به وي، خوږې به وي. د لرې لرې نه به دا خلک راتل، ماشومان به راتل، زنانه به راتلې، اوبه به یې چلولې. نو هغه کویه هم داسې شاړه ځای کې و، د کلي نه را بهر و، خو زنانه ورته راغلې وي او د هغې نه یې اوبه وړي. شیخ عبدالله اندلسي رحمت الله علیه چې کوی خوا ته نږدې شو، ویې کتل په هغې کې یو جینۍ باندې نظر پرېوته، زنانه ده، جینۍ ده. او چې په هغې نظر پرېوت، بس نظر پرېوتو سره یې سینه خالي شوه د ړنه، بس ګډوډ شو. دومره لوی شخصیت ته وګوره او داسې کچکار ته وګوره، دومره لوی انسان ته وګوره چې 1,00,000 حدیث په دې سینه کې پراته دي. دومره لوی انسان ته وګوره چې ټول قرآن په دې سینه کې پروت دی. او دومره یو کچکار ته وګوره چې په یو جنای باندې مینېدو ته وګوره، بس سړی ګډوډ شو. مریدان انتظار کوي، ورشته شو ورپسې، ورته وایي جي تاسو ایثار شوئ، وی بس تاسو ځئ، زه پاتې یم. ولې؟ وی بس تاسو ځئ، تاسو جي ولې نه ځئ؟ وی ما زما حکم دا دی چې بس تاسو ځئ او زه دلته پاتې یم. بس هغه یې ته نه پاتې شو، هغه یې ته را واپس شو، جاړي خفه دي، یاره څه چلو شو په شیخ باندې، څه بلا وشوه په شیخ باندې چې موږ یې ځان نه رستو کړو. دومره لوی لوی اکابر حضرت شبلی رحمت الله علیه غوندې دومره لوی انسان چې هغه د مرید دی، نو هغه هم خفه دی، یاره زما استاد باندې څه بلا وشوه. او دی هغه زنانو پسې روان دی، د هغې جنۍ معلومات کوي، تپوس یې وکړه دا د چا لور ده؟ پلانی محله کې، پلاني دې کلي کې پلانی محله کې دی کور دی، کور خواته ورسېد. تپوس یې وکړه دا لور د چا ده؟ دا د پلاني لور ده، نمبردار دی، د هغه لور ده. ها هغه راووته، ورته وایي مېلمه څنګه راغلی؟ ورته یې ویې ستا دا لور مې لیدلې ده، زه تا ته دعوت در کوم د نکاح که دا ته ماله په نکاح باندې راکړې. هغه ورته ته روغ یې چې ته د کوم ځای نه راغلی سړی، ته څه وتې بوتې وایې، دا زه تاله در کوم؟ دی ورته یاره بس ته چې څه وایې زه ورته منلو ته تیار یم، هر قسم خدمت ته تیار یم. دومره لوی شخصیت ته وګوره، دومره کچکار ته وګوره. هغه ورته وایي داسې کار وکړه چې شرطونه مرطونه خو به وروستو وي، خو اول ته دلته ما سره شه، څه موده کې دلته کې ما سره خدمت کوه، کار کوه، او چې زما ستا یو بل سره څه خبرې اترې تعلق خو جوړ شي که نه، دغسې په پټه ښودل نه شم در کولی. ته به څه موده دلته ما سره یې، نو زمونږ ستا به یو بل سره پېژنګلو ورو کېږي او ګپ شپ به جوړېږي، نو ورو به یو بل سره مانوس شو او یو بل سره به تعلقدار شو، نو بیا به دا خبرې به بیا رستو کوو. دا ورته ټیک ته زه تیار یم ورته، بس ورسره شو. ورځ نیمه تېره شو، هغه ورته وایي چې ته خو به دلته ما سره پروت یې، هسې خو به نه پروت، کار به هم کوې که نه ماله؟ وایي جي کار به هم کوم، چې دلته پروت یم، تا سره خورم، تا سره څکم، نو کار به هم کوم که نه؟ وایي بس چې کار کوې نو زما څه څاروي دي، څه څاروي دي؟ خنزیران دي، دا به راله سره
وی ښه دا به سروم. سهار وختي به ګورمه روانه کړه، ټوله ورځ تر ماښامه پورې هغه ګورمه به یې سروله، ماښام به یې بیا راوسته. په دې طریقه ډېر وخت تېر شو. شبلي رحمت الله علیه اول ته چې شاګردان طالبان مریدان چې دي په جړا جاړي داسې خبرې چې دی واپس لړه واورېدې، په چا بېهوشي مراله. زمونږ شیخ او داسې سپک کار کېدل، داسې کچه کار کېدل. پس هغه ډېر زیات خفه دي. شبلي رحمت الله علیه څه وخت پس بیا راغی، وی وار که د خپل شیخ تپوس کوم، هغه داسې سړی و نه، څه امتحان کې به راغلی، څه ګرفت کې به راغلی، او معلومات یې کوم چې دی څنګه شو، ژوندی دی مړ دی څه کوي. راغی هماغه ځای ته راغی، تپوس یې کو، معلومات یې وکوي، او دلته کې شته یو سړی میلمه دی پلاني سره دی، ده سره خدمت کوي، د ده یو قسم نوکر دی. نو وی هغه څه شو؟ وی هغه خود سهار وختي هغه خوځي دغه بوځي خنزیران، سوران بوځي خنزیران بوځي سره یې وله، او بیا یې ماښام راولي، دی د خنزیرانو کاروبار کوي، بس دغه کار وله کوي. هغه نه تپو یا وجي داسې دې طرف ته ځي، د مثال زمونږ میره کې پلاني ځای کې سپې خېلو کې دی، دی ورپسې لاړ، ځنګل ته لاړ. شبلي رحمت الله علیه چې لاړ ویې کتل، نو شیخ عبدالله اندلسي رحمت الله علیه اکه پټکې د کوم چې به دلته والي طالبانو ته به ناست و، اکه همسایه ده چې د جمعې پر ورځ به یې منبر سره ځان ته ودرولي وو، په هغې باندې به یې خطبه ورکوله، او اکه شکل دی هماغه دغه کې دی، هغه امسا ورسره ده، په هغې باندې داسې ډډه لګولې ده، پټکې والې دی، او خنزیرانو ته ولاړ دی هغه سره یې. چې ده وکتل، دی ورته په ژړا شو، ورته وایي شیخ ما پیژنې؟ وی او پیژنم. ورته وایي تا ته خو بلا ډېر حدیث یاد و، تا ته ډېر حدیث یاد و، هغه حدیث درته یاد دي؟ وی نه جي ما نه حدیث ټول هېر شوي دي. وی یو هم نه دی یاد؟ وی یو حدیث راته یاد دی بس. وی کم یو درته یاد دی؟ یو حدیث محمد رسول الله راته یاد دی چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي من بدل دینه فاقتلوه، چا چې خپل دین بدل کړو نو دی قتل کوي. وی ما خپل دین بدل کړی، زما قتل لازم دی. دا حدیث راته ځکه یاد دی چې دا حالات په ما راغلي دي. او قرآن راته یاد دی؟ وی نه جي قرآن را نه هېر دی، ټول د نه هېر دی، ټول نه هېر دی، صرف یو آیت راته یاد دی. وی هغه کم یو درته وی من یهن الله فما له من مکرم. جزاک الله. اللہ قرآن کے فرمائی من یهن الله فما له من مکرم، څوک چې الله یې ذلیله کړي او سپکې کړي نو څوک یې بیا عزت دار کولی نه شي. الله وایي چې زه څوک سپک کم، هېڅوک دا ټوله دنیا بیا هغه عزتمند کولی نه شي. من یهن الله فما له من مکرم، څوک دی چې الله یې سپک کړي، هېڅوک نشته چې هغه له عزت ورکړي، او چې الله چاله عزت ورکړي څوک نشته چې هغه بیا سپک کړي. نو وی چې خدای څوک سپک کړي څوک یې عزتمند کولی نه شي. زه خدای سپک کړم، زما نه عزت واخسته، څوک نشته چې ما له عزت راکړي. زما مخې ته به په زرګونو طالبان ناستو، 1,00,000 حدیثو دا به مې ورته تلاوت کول، هغه طالبانو په دا زما مخې ته نن سوران ګرځي او خنزیران ګرځي، داسې خدای سپک کړم. شیخ شبلی رحمت الله علیه په جړا شو، یا الله زما د شیخ نه به څه غلطي شوي، زه درته په مینت او په جړا په توبو مې خدای پاک ته ورته معافي وکړه. او چې شبلی رحمت الله علیه په جړا شو نو شیخ عبدالله اندلسي رحمت الله علیه هم په جړا شو. وی الله ما خو تا نه دا رز داسې نه غوښته چې دا به ته زما نه بیا اخلې هم، زما دا اراده خو نه وه چې ته به زما نه دا رز بیا لرې کې هم،
چې تا د ما نه دا راز واغسته، الله ما نه دی اغستې ده او ما ته واپس کا، ما نه غلطي شوې ده. الله رب العزت والله هغه خیالات بدل کړل، ذهن یې ولا بدل کړ، توبه تایب شو، الله یې توبه قبوله کړه، خنزیران یې پرېښودل او بیا را روان شو. په لاره کې نه شیخ شبلی رحمت الله علیه تپوس کوي، وایي دا دومره لوی یو کال په دې کې تېر شوی دی، یو کال د خنزیران. هغه شیخ هغه محدث چې د حدیثو درس پې کو چې لږ کونتې کې غرور پکې راغی، تکبر پکې راغی، خدای پاک وي د حدیثو درس نه به دې پاس هم خنزیران به در باندې سرم. خنزیران ته لوی کې، ته تکبر کې، ولې دې لوی وکړه؟ شیخ شبلی رحمت الله علیه ورته په لاره وایي شیخ دا دومره لویه ډچکه دې په څه وخوړه، دا دومره لویه ډچکه دې په څه وخوړه؟ هغه ورته وایي تاسو را سره وایي طالبان را سره وو، په لاره روان وو، په دې محل باندې مې د عیسایانو د صلیب دا شکلونه ولیدل، داسې په زړه کې داسې لویي مې راله، تکبر راغی، لوی راله چې زه ګوره سوره لوی انسان یم چې ما ته خدای 1,00,000 حدیث یاد کړي دي، بل مخلوق طالبان دي هغوی ته درس ورکوم، او دقه مکل خلک دی دی خدای سره شریکان پیدا کوي، د بوتانو سجدې کوي. څه بېوقوف دي، دا خوړو خلک نه دی، دا خوړو خلک نه دی. که یو نو موږ یو چې د خدای د پیغمبر د حدیثو درس کوو. وی دا خبره مې په زړه کې تېره شوه، وی الله ذوالجلال راته وایي چې دا ته څه چرې به سپک نه ګورې. په دې وجه دا به ووایي چې دا بېدینه دی، کافر دی، خدایا هدایت ورته نصیب کا، او الله په ما دې فضل کړی دی، په ما دې رحم کړی دی چې ما ته زه دې دې نه بچ کړی یم. ګنې که زه دې په دې ور اچولی نو ما خپل څه کمالو، زه به هم په دې ګناه کې پروت یم. بابا عبدالرحمن وایي دې نیکانو ته نیکي دې حواله کړه، دې نیکانو ته نیکي دې حواله کړه، دې بدانو خو بدي غوښتلې نه وه، دی خو تا نه دا بدي نه وه غوښتې، دا خو خدای ستا قدرت دی. که چېرې من یهد الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادي له. الله چې ته چاته هدایت ورکې څوک یې ګمراه کولی نه شي، او خدای چې تا په چا باندې د ګمراهۍ مهر ولګو څوک ورته لار نه شي ښودلی. دا خدای دا ستا توفیق دی. نو یې زما پړه کې لږه لوی راغلې وه، الله رب العزت ما له په هغې باندې دومره لویه ډچکه راکړه، او دې ځای ته راوسلم، زه توبه طایب شوم. خبره اوږده ده، بیا ورپسې هم داسې شوې د هغه جینۍ الله ذوالجلال بیا دلته راوستی، او بیا ده انکار کړی دی، د هغې نه بیا ده انکار کړی دی. ګنې نو عزتمندو عرض دا دی چې لوی او ناکاره مرض دی. نو تېره جمعه مې ته د دغه حسد د مرض ذکر کړی، او نن مې ته ووایي چې د تکبر او د لویۍ نه ځان بچ کوي. تکبر هغه شی دی چې شیطان 6 لکه کاله عبادت کړی و، خو چې لویي پکې راله، تکبر ابا واستکبر وکان من الکافرین. چې تکبر یې وکړه، لویي وکړه، الله ذوالجلال په لعنت کې ولاړ، همیشه دپاره په لعنت شو، همیشه دپاره په یو سجدې نه کولو سره. موږ د ورځې څو سجدې ونه کړو، الله هم نه په لعنت کوي، خو هغه چې سجده نه وکړې هغه د سجدې نه انکار نه و، هغه دا نه و چې سجده یې ونه کړه، هغه د سجدې نه انکار وکړو، کوم نه. یو بنده وایي نشم کولی، یو بنده وایي نیک و. نو چې یو سړی د کمزورۍ نه، د څه وجې نه، د ناراستۍ نه مونځ ونه کړي، نو دا نه چې ګناه یې وکړو خو کافر نه دی. که یو سړی ووایي چې نه منم، مونځ منم نه چې فرض دی، نو بس که یې وکړي نو هم دی د کفر درجه کې روان دی. الله دې موږ د تکبر نه وساتي، الله دې موږ د لویۍ نه وساتي، او الله ذوالجلال دا لوی او دا الله رب العزت فرمایل ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. چا چې زما د قرآن نه، زما د ذکر نه مخ واړولو، نو زه به ورباندې ژوند تنګ کړمه. چې لوی پکې راله، مې پکې راغې، غرور پکې راغې،
او دا دی دین ته او دی قرآن ته او حدیث ته پخوانۍ خبرې وایي او دا خو دغه زړې خبرې د سادهګانو خبرې دي داسې قسم خبرې کوي الله وایي ژوند به پې تنګ کړم نو تاسو وګورئ محترمو چې کله هېڅ نه یو سهولت نه نه دا کپړې وې نه دا څادرې وې نه دا یخ او دا ګرم نه دا ګریزرې او پریزرې وې نه دا قالینونه وو نه دا قسم اسبابونه فومونه او صوفې وې نه دا خوراکونه او نه دا میوې وې نه دا یاره دا څومره سهولت دی چې اوس راغی نو چې دا هېڅ نه و کله نو هغه مشرانو ژوند ډېر د مزې و ډېر د خوند و ډېر خواږه و پکې د جوان پاڼې سره مزه وه د پیاز پاڼې سره د خوراک مزه وه او چې اوس هر څه ډېر شو نو د هر څه نه خواږه لاړل په کار ده چې اوس په ژوند کې ډېر خواږه وي چې اوس ډېره مزه وي د خدای نه مزه لړه د غم نه مزه لړه د یارای دوستای نه مزه لړه د هر څه نه خوند لړه دا خوند په څه کې دی محترمو دا خوند په عجزای کې دی هغه وخت په خلکو کې عجزي وه هغه وخت په خلکو کې محبت و یو بل سره مینه وه هغه وخت په خلکو کې دین د هغې حرف اخر وښوی وی چې خدای داسې ویلي پیغمبر بس هغې کې به کیسې نه وي اوس هر سړی اوس د هلکان خو چې دی خو پکې دوره خبرې کوي دا حدیث مړه دا څنګه خبره ده عقل نه خبرې عقل نه کار اخلي نو چې عقل پسې شو نو محترمو سهولتونه ډېر شو خو د ژوند خواږه روک شو چې هغه وخت کې عقل نه و دین پسې و عقل نه کار نه اخیست څه چې الله او پیغمبر ویلي ټکي ویلي دي نو چې هغې پسې و نو عزتمندو په ژوند کې هم خواږه و په رزق کې هم خواږه و لوی نه وه تکبر نه و عجزي وه خلکو کې نو خواږه ډېر و خلکو کې لوی راله په دې نوي کل کې خو ډېر می را پیدا شو دی ته وګوره دومره لوی تکبر پیدا شه که نه چې فرض موضوع کې او سنت ورپسې نه کوي دومره لوی مار دي دا تاسو وګورئ د جمعې په ورځ باندې چې دی سلام وګرځي نو په مخه بار د دې مطلب څه د دې مطلب دا چې زما سنت جز نشته زه په خپله لوی سړی یم زما پیغمبر ته ضرورت نشته زه په خپله لوی سړی یم زما نبي علیه اسلام ته هېڅ ضرورت نشته زه په خپله لوی سړی یم زما پر ورځ د قیامت د نبي علیه اسلام سپارش نه دی پکار زه په خپله لوی سړی یم زما خپل پیغمبر نه دی پکار که ته په خوله نه وایې نو مې وایه مطلب دی دغه دی په خولې نه وایې نو مې وایه خو چې سنت دې ونه کړل نو مطلب دې دا دی چې زما سنتو ته ضرورت نشته څه مطلب پیغمبر ته مې ضرورت نشته دومره لوی شوي ته دومره لوی تکبر په تا کې راغی صحابه خو د نبي اسلام هر انداز ته کتلي دي چې په څه طریقه باندې حرکت کړی لاس یې ښودولی نو اکسې لاس پې ښودو چې شونډې یې ښودولې اکه شان شونډې به یې ښودولې چې کله به مثال په سورلی سورېده نو اکه شان به سورلي بیا صحابه وکوله نبي علیه اسلام ورته داسې نه ویلي چې تاسو داسې وکوئ نه دا زما محبوب کړي دي د ده په هر یو کار کې زما دپاره پکې لویه نمونه ده الله فرمایي لکم فی رسول الله اسوة حسنه تاسو پر نبی علیه السلام په زندګۍ کې نمونه ده نو په هر څه کې زما دپاره نمونه ده نو چې نبی علیه السلام فرض نه مخکې سنت کړي دي نو نمونه د ما دپاره موږ به هم کوو که نه چې هغه وروستو کړي دي نو نمونه دپاره زما دپاره که نه چې زه به هم کوم که نه نو چې نه کوم نو څه مطلب چې زما دې نمونې ته د نبي علیه السلام دې نمونې ته ضرورت نشته تاسو پوهېږئ ګلونو دا نوې کله ته یادوم دا اکثره دی داسې کوي او چې دا بار لړ راشي هغې خو نه کوي ستا هغې سره څه کار دی یاره ته پردی خبرې پرېږده ته خپل ځان ته وګوره چې دا تا څه وکړل الله ته ودرېږو دومره لوی یو تکبر دی په ما کې وکل ما هو من اخلاق الجبابره فهو مکروه فی الصلاه هر هغه عمل هر هغه شکل چې هغه د لویمارو خلکو وي نو هغه به په مونځ کې نه کوي لکه تا مثال بډې راښکلې داسې او څنګلې دې ښکاره کړې او دا بډې داسې ووالې نو دا د لویمارو علامه ده تا که دې وکړه نو مونځ دې مکروه شو ته لوی مه کوه عجزي وکړه تا توجیه په سر راځونډه کړه تړلې نه یو خبل خوا ځونډه ده دا د لویمارو علامه ده مونځ دې مکروه کړه چې تا په سر باندې ټوپای څه شی کې نه خو د مونځ ته ودرېدې دا د لویای علامه ده الله ته چې ودرېږي په عجزای به ودرېږي که چېرې ته الله ته ودرېږي سرتور ودرېږي د عجزای په نیت ودرېږي نو بیا خیر دی په هغه سره مونځ کولی شي خو هغه بیا داسې نه چې دلته جومات کې خلکو په مخ کې هغه به د شپې الله ته په ژړا شي او سر به سرتور کې وبدرېږي نو بیا ټیک ده بیا ټیک ده یاره څه به په خدای یقین وکړه داسې وخت ته پاتې شو داسې مخلوق ته پاتې شو
چې هر څه کې خپل عقل استعمالوي. محترمو خدای ته وګورئ، مه کوئ داسې، مه کوئ. کلک شئ، پابند شئ، د خپل دین پابند شئ او د خپل پیغمبر په طریقه باندې کلک ودرېږئ، کامیاب به شئ. که مو پرېښوده یقین وکړه که څه هم وکوئ هېڅ به ونه کوئ. د الله رب العزت دومره لوی طاقت دی. الله ذوالجلال وایي قرآن کې فرمایلي که تاسو دقسې کوئ نو زه به تاسو لرې کړم. ویأتي بخلق جدید، نور خلق به را پیدا کړم. وما ذلک علی الله وایئ بعزیز. الله وایي لرې به کړم، نور به را پیدا کړم. قسم دی که راته څه ګرانه ده. الله وایي اوف به م کړم، داسې به م جوړه کړم چې ذات بدله پرېنږدم، نښه بدله پرېنږدم. وما ذلک علی الله بعزیز. الله وایي قسم دی که ماته دا څه ګرانه وي. ته به تباه شې، زما به هېڅ ونه شي. الله ذوالجلال انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. الله وایي چې زه کله اراده وکړم د یو کار، قسم دی بس زه چې ووایم چې کن، نو نه به پکې لیبري، نه به پکې میسني، نه به پکې مصري، نه به پکې مټیریلي، نه به پکې هېڅ شی به نه وي. زه به هم دا کار دي شي، نو الله وایي شوی به وي. کن یو کاف دی بل نون دی که نه، نو چې کن دی که او کاف ته استعمال کو نون سو استعمالېده نو هغه کار به شوی. الله وایي دومره په ټس باندې به هغه کار موجودېږي. ته څه شی زما بنده، ته هېڅ څه شی چې ته دومره لوی کې، ته دومره تکبر کې، ته مونځ نه کې، ته ما ته نه وزګار، زما حکم منلو ته نه وزګار، زما د پیغمبر حکم ته نه وزګار. ته به وزګار شې، ته به وجاړې، ته به کرکې ووې. خو الله ذوالجلال وایي قیامت کې پرز د محشر الله رب العزت فرمایي قسم دی که ما ترس په چا راځي. بیا الله دلته رحم کوي خو په آخرت کې ور رحم نه کوي. کرکې به وایي، چغې به وایي دا کافران په جهنم کې. الله ذوالجلال به ورته زر کاله چې دی په یو حساب کرکې ووایي، کرکې ووایي، چغې ووایي، یا 500 کاله په روایت کې راځي، نو بیا به چپ شي. نو د جهنم غرار به راځي او د چا کش به نه راځي. وایي ګورئ که الله را باندې ترس وکړي نو بیا به ورپسې په رو رو چغې. الله تعالی به ورته اخر کې وفرمایي اخسئوا ولا تکلمون. مودې وشو جانان نه کوي جفا هم. الله ذوالجلال به ورته دوره زمانه پس یو جواب ورکړي، ورته وایي قال اخسئوا فیها ولا تکلمون. الله ذوالجلال به ورته وایي کورې شه سپیه، ما سره خبرې مه کو. نو چې موږ ته وایي کورې شئ، څه به کوو؟ څه به کوو چې ته د الله په دربار کې په چغوئ، په کریکوئ، په کریکوئ، په کریکوئ او الله ته دننه جواب درکړي کورې شه سپیه، ما سره خبرې مه کو. بیا به کوم در ته ځې، بیا به کومې دروازې ته ځې، بیا به چا ته جاړې. نو محترمو نن عاجزي وکئ، نن الله ته وجاړئ، نن د الله د پیغمبر هغه عادات اخلاق خپل کوي. دا مې د ځان نه وباسئ، دا تکبر لرې کوي، دا حسد لرې کوي، نیت سم کوي. الله دې ما او تاسو ټول ته عمل توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.